بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم. یو اهمه مسله ده چې موږ او تاسو وینو نن سبا ډېره زیاته راځي، هغه د پنسوخ قطع کول دي، یعنی د ګیټو پټ ساتل دي. اوس د ګیټو دا پټ ساتل دا د مانځه نه بهر صحیح نه دي او که په مانځه کې هم صحیح نه دي. نو دا خبره یاد وساتئ چې د ګیټو پټ ساتل دا د مانځه نه بهر هم صحیح نه دي او په مانځه کې هم صحیح نه دي. د سړو دپاره دواړه حالاتو کې دی به چې دی څه کوي، دی به ګیټې ښکاره ساتي او زنانه به په دواړه حالاتو کې ګیټې پټې ساتي. نو دې مسلې له خصوصي اهمیت ورکول پکار دی. 22-23 دغه احادیث په دې مسله دي. نو ګیټې به او بیا خاص کر په مانځه کې ډېر احتیاط پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته ووي وایي ستا مونځ ونه شه. هغه لوی صاحب زما خو واده سم و او ما خو تاسو پسې جمع وکړله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اسبلت ازارک. مفهوم حدیث بیانوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه چې ستا دا لنګ لاندې کړو ستا ګیټې پټوي. نو که د پرتوګي سوي، د لنګې سوي، د صادرې سوي، د سوي چې ګیټې پټوي نو دا دې سره چې دې مونځه دا مکروه کیږي او دا حرام کار دی. یوه خبره. دوهمه خبره اهمه دا ده چې د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي لنګ لاندې په خپله ورته کېناسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم والله یعنی دا لنګ ونیسه ورته دې ته څه حق حاصل دی چې دا د ګیټې نه لاندې شي. بل حدیث کې راځي هغه حصه د لنګ او دا پرتوګ وغیره ټول پکې شامل دي، یعنی چې هغه د ګیټې نه لاندې وي، د ګیټې نه لاندې وي، یعنی ګیټه یې پټه کړې وي، نو دا به چې دی د غزې به په اور کې سوځي. د جهنم اور د دې ځای بل ځای نه دی. نو لهذا همه مسله دا ده چې به زنانو اوس ګیټې چې دی هغه څه کړې، هغې ښکاره کړې او سړو ګیټې پټې کړې. داسې نه دي پکار. سړو له پکار دي چې دی ګیټې ښکاره کړي، نی د مردانه یعنی دا اوښی چې وایي زه سړی یم، ما پنځه په دې کې نه دی پټ کړی. او زنانه چې دی هغه دې څه وکړي، هغه دې خپله زنانتوب خپل پرده دا یې ټول بدن پرده دی دا دې پټو ساتي. داسې نه چې هغه څه وکړي، هغه ګیټې ښکاره کړي، هغه مټې ښکاره کړي، لنډ لستوڼي وکړي، یمه زنانه او کارمې وکړه مردانه. دا داسې اهمه مسله ده چې علما کرامو بې ځان له مستقل کتابونه رسالې لیکلي. استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ظرولي خان صاحب نور الله مرقده هغه به مستقل رساله لیکلې ده. د مسلې له اهمیت ورکول پکار دي. مسله نچوړ دا شو چې د مانځه نه بار وي که دننه وي ګیټې پټول دا حرام دي، ځکه حدیث پې بلاش راغلی دي اور کې به سوځي. بلکې بل حدیث کې راځي چې خدای 3 قسمه خلک دي، یو پکې هم دکه دي چې ګیټې پټې ساتي. الله رب العزت ورسره د رحمت په نظر هم نه ګوري او نه ورسره خبرې کوي او نه به تې ګناهونه پاکوي. دا ټول ګناهونه دې وجې دي چې موږ ګیټې پټو. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ولې نه راټینګو چې د غیر په طریقه باندې ځو. نو د غیر دا کار به پرېږدو، د انګریزانو په طریقه به نه ځو، د بل چا په طریقه به نه ځو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه به لاړ شو. په دې باندې به فخر کوو. الله رب العزت راله توفیق راکړي، د دې سنت د جمدي کولو توفیق ته الله رب العزت راکړي. نو سړی به څه کوي، هغې به چې دې ګیټې ښکاره ساتي او زنانه به ګیټې پټوي، په مانځه کې هم بار هم. الله یې توفیق